السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عامر خټک او نن اسمان ټي وي باندې زه تاسو ته مخاطب یم او یو نوي پروګرام سره چې ځلانده ستوري د ځلانده ستوري پروګرام کې به تاسو مونږه خپل د خټک نامې سره سره د خپل علاقې د پښتونخوا نورو ملګرو درنو خوږو خو مشرانو سره ملاوو او نن زمونږ لومبی چې کوم شخصیت دی هغه دی د اے ان پی مشر چیف زردلی خان صاحب. راځئ چې نن تاسو سره د هغې ملاقات وکړو او د هغې خیالات واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اسمان ټي وي نه تاسو ته مخاطب عامر خټک او دې وخت کې ما سره د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ضلعي صدر چیف انجینیر صاحب زردلی خان ما سره موجود دی او د سره د سیاسي حل ځلو باره کې هم تپوس کوو او د دې خپل ژوند حالات باره کې هم تپوس کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دا راته وایي چیف صاحب تاسو نړومبی سوال دا و چې تاسو ابتدایي تعلیم کوم ځای نه حاصل کړی دی او پیدایش د کوم ځای دی تاسو؟ مهرباني. پیدایش زما همدا خپل کلی دی ډاکټر اسماعیل خیل. دا انجینرینګ سره ما سیاسي اکټیویټیز فوډ فدریشن ممبر جاري ساتلې او ما ته زیات کړ چې فارما ته په دې باندې باچاخان مرکز ټول پښتنو مشر دی چې مرکزي سیکریټریټ دی باچاخان ټرسټ په هغه کې چلیږي ډیزاین نواله تر پریکټیکلی فاینل پورې نما کړي دي پای باندې ما ته فار دی. دا خو ډېره د اعزاز خبره ده چې تاسو د باچاخان مرکز ډیزاینینګ تاسو پخپله کړی. سیاست ته مخکې ما سروس کولو تقریبا 38 سال مو سی این ډبلیو ډپارټمنټ کې سروس کړی دا واز چیف انجینیر کې پی ریټایر شوی یم او سیاست ته خو مراغله نه یم بلکې پیدا شوی یم. پلار په نیکه باندې ما پارټي دی موږ په 1971 کې ما وړمبای وټ پښتون پی اس اف ته چې کله موږ فرست ایئر اسلام کالج سټوډنټانو نو هغه وخت کې ما وټ چولې ده نو زه دا وایم چې سیاست راغلی نه بلکې په دې پارټۍ کې پیدا شوی یم. صحیح ده جی. او د عوامي نېشنل پارټۍ کې تاسو ډېر ښه په ضلعي صدر سره ما په خیال د چې کوم د ضلعي دغه د ان پي تھنک ټانک کمیټي د پای کې هم تاسو شامل یې؟ زه ان پی ډسټرکټ ارګنایزینګ کمیټې چیرمن یم او صوبایي مرکزي مجلس عاملې او د ورکینګ کمیټې ممبر یم او پالیسي ساز باډي چې موږ دا د ان پی نو هغه ممبر یم. په دې باندې زه خپل پارټۍ ملګرو شکرګزار یم چې دا په الیکشن باندې شوي دي او پارټۍ مشرانو هم شکرګزار یم چې هغې ما باندې اعتماد کړی ده او ډسټرکټ ذمهواري په ما راچولې ده نو لګیا یو خپل کار کوو او پارټي ما انشاءالله چې دې پیرې به نوشهر کې موږ پرفارمنس نیکسټ الیکشن کې تاسو وګورئ موږ ډېر غټ سیاسي کسان پارټۍ ته راولو او را روان دي او ډېر زر به تاسو وګورئ چې د روژې په وجه موږ بریک رالو او انشاءالله په هر هفته 2 هفتې پاس په یو نوی شمولیت موږ کوو او انشاءالله چې نوشهر کې دې پیرې موږ کمپلیټ سویپ وکوو. دا کوم چې ځان ته غټ سیاسي هغه په دلته خپله اجارهداري پي ټي آی عمران خان په ووټ باندې جوړه کړې ده انشاءالله چې دغه به موږ دې پیرې ختموو. انجینیر صاحب بالکل تاسو چې کوم خبره وکړه دا هم ډیره اهم خبره ده. دې منځ کې لغو نه تاسو د ان پی دا ووټ بینک لاندې رالو د هغې څه وجوهات وو چې په څه وجه باندې دا کېدای شي؟ تاسو پارټۍ څه کمزوري وه یا څه بل څه وجه وه څه کېدای شي؟ نه خبره داسې نه چې ته په کوم انګل ګورې ووټ بینک
زمونږ چې کوم نظریاتي کسان وو هغه موږ سره اوس هم دي، مخکې مو هغه چې ته نه یې تلي، خو د پي ټي آی یوه هوا راله چې هغې په وجه باندې ټولې پارټۍ چې دي نو هغه ټول پاکستان کې خصوصا زمونږ پښتونخوا کې د هغوی پوزیشن خراب شو. خو دا یو هوا وه او د دروغو بیانیه وه، او اوس خلک انشاءالله په دې باندې پوه شو چې د دوی سیاست څه دی، د دروغو نه ډک دی، تشې نارې وایي. او دې سپیشلي زمونږ د صوبې سره کوم زیاتی د پي ټي آی دور کې وشو نو هغه دې نه مخکې د دې صوبې سره نه ده شوی. دې صوبې دوی ته حکومت ورکړلو، وټې ورته ورکړلو، حکومت یې ورته ورکړلو، خو دې سره پاکستان جوړونه وروستو چې څونه زیاتی د پي ټي آی دور کې وشو نو دونه مخکې نه ده شوی. او انشاءالله چې هغه هوا تلونکې ده، او انشاءالله زمونږ ووټ زوړ چې څه و نو هغه بحال وي، او موږ تاسو دا په نکسټ جنرال الیکشن کې انشاءالله ثابتوو. څنګه چې تاسو انجینر صاحب ووایي چې تاسو به راتلونکي الیکشن ته څه لوی خپل یو لایحه عمل به جوړ کړي که نه، نو اوس چې کوم الیکشن را روان دی ان قریب، نو دې کې تاسو څه خیال دی چې تاسو به د صوبایي کې به حکومت راولئ او دې نه علاوه مرکزي کې به هم څه دغه راشي، موږ به ووینو چې تاسو ملګري پکې راشي لکه په لوی دغه باندې سطح باندې؟ دا چې زمونږ پارټي خو دونه غټه پارټي ده چې په مرکز کې راشي، لکه زمونږ ناره بیانیه چې ده نو هغه د پښتنو د حقوقو دپاره ده، او پښتنو پرسنټیج چې دی نو پاکستان کې کم دی. نو موږ انشاءالله صوبې کې به حکومت راځي او مرکز کې به موږ د بل سره شریک وو. همیشه هم دغه شان کې شوي دي، ځکه چې مرکز کې خو د پنجاب میجارټي ده، او همیشه دپاره چې ده نو پنجاب صوبې څه فیصله نو د پاکستان او مرکزي حکومت چې ده نو بل یو آخري سوال دی تاسو نه دا وغواړم چې دا ناراض کارکنان چې کوم دي موږ هغو دپاره تاسو څنګه عمل جوړ کړی دی؟ نو زه نه کوم چې تا ناراض کارکوونه د تاسو څه مطلب دی؟ ما ته خو نه ښکاري چې موږ نه داسې څوک ډېر هغه دي خفه دي. ګیلې معنی چې ساتي نو ګیلې معنی خو هرې پارټۍ کې وي چې وخت راشي وخت سره په خپله بیا میدان ته راټوپ کړي. او زه په دې باندې تاسو د خبرو سره زیات اتفاق نه کوم چې موږ 2018 کې الیکشن بایللی و په ټي آی باندې، خو د هغې نه وروستو موږ په بلو تحصیل الیکشن کړی دی. هغه موږ باوجود د دې چې د پي ټي آی مرکزي صوبایي حکومتونه مشرین د دوی وه، د هغې باوجود موږ وګټلو. نو د دې مطلب خو دا شو چې زموږ پارټي مخکې نه اخته شوې ده. باقي دا ناراض کارکنان چې نو ګیلې ملي وي هغه موږ هم کوشش کوو چې رضا کړو، او وخت سره چې کله الیکشن راشي د کارکنان چې دي د هغوی په خپله بیا جوش جذبه پیدا شي، مرګتیا شروع کړي، راپورته شي، نظام تعلیم نه کړي. ډېره مننه سر، تاسو موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړو، وخت راکړو. موږ تاسو شکرګزار یو چې اسمان ټي وي ته تاسو خپل قیمتي خیالاتو نه اظهار وکړو. شکریه. که تاسو نور څه ویل غواړئ؟ بس په دې اختر موقع باندې د ټولو خپلو ملګرو ته، کارکونانو ته او جنرال عوام ته مبارکي ورکوم، او دعاګانې دې کړي چې پاکستان ته دوا کوي، اسلام ته امپرومنټ لپاره دوا کوي، او الله دې وبخښي ټولو، الله دې خوشحاله ساتي. مهرباني. ډېره مننه سر. دا و زموږ مشر چیف ګران زردالي خان صاحب چې تاسو د هغوی خیالات واورېدو، او ډېره مننه. السلام علیکم. ملګرو، دا و زموږ د علاقې مشر چیف زردالي خان صاحب د ایم پي ضلعي مشر و چې تاسو د هغوی خیالات واورېدو، د هغوی خبرې مو واورېدې. دا خبرې تاسو ته څنګه ولګېدې او څومره مو خوښې شوې، دا به تاسو د لایک او د کمنټس نه پته لګي. او زه د دې پروګرام په هکله تاسو ته دا وایم چې ځلانده ستوري زموږ اسمان ټي وي باندې تاسو ته یو داسې پروګرام دی چې په دې کې به موږ د خپلې علاقې سره چې څومره نامور شخصیات دي
د هغو ملاقات به تاسو سره کوو او که تاسو دې کې چا سره هم ملاقات کول غواړئ ملاوېدل غواړئ زمونږ په دې سکرین باندې نو تاسو خپل کمنټس کې مونږ ته د هغې خامخا اشعار وکئ مونږ به ضرور تاسو هغه خلکو سره میلاوو تاسو که څه سوال وي هغو نه هغه سوال مونږ ته کمنټس کې وکئ مونږ به ترېنه ضرور کوو هغه تپوس به ترېنه کوو او دې نه علاوه د اسمان ټي وي په یوټیوب باندې چینل چې کوم دی دا ضرور سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ ځکه چې مونږ تاسو نه نور څه نه دي پکار صرف او صرف تاسو چې کوم زمونږ د ټي وي چینل دی دا چې تاسو سبسکرایب کړئ دا زمونږ دپاره هر څه دي ډېره مننه السلام علیکم